امام رازی رحمه الله یو حدیث را نقل کړی دی چې یو کس رسول الله مبارک ته راغی او ورته وویل زما اراده ده چې اسلام راوړم، خو زه د زنا او شراب او غلا او د دروغو سره محبت لرم، دا ټول په یو ځل باندې څنګه پرېږدم؟ دا خو زه نشم پرېښودی، نو تاسو ما ته یو څیز وښایه چې زه هغه پرېږدم. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اترک الکذب، دروغ ویل پرېږده. بس دروغ ویل هغه پرېښودل او اسلام یې قبول کو. بیا د زنا اراده وکړه، نو د ځان سره په زړه کې وویلي که چېرته ما نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي چې زنا دې کړې ده او که نه، پس که زه اقرار وکړم نو کوړې به راکړي، او که دروغ وویم نو ما خو د پیغمبر سره وعده کړې ده چې زه به کله هم دروغ نه وایم، نو دا وعده به ماته شي. نو د زنا پرېښودله. همدغه شان چې د شرابو او د غلا اراده وکړه، نو په هغې کې هم همدغه سوچ وکړو او د هغې نه هم ځان منع کړو. بیا دا کس نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وویل یا رسول الله صدقت علی ابواب المعاصی بالصدق، ای د الله رسوله پر اختیا وویلو سره تاسو په ما باندې د ټولو ګناهونو دروازې بندې کړې، د ټولو ګناهونو دروازې م را باندې بندې کړې، په یو دروغ ویلو په وجه باندې زه د ډېرو ګناهونو نه منع شوم. لقمان حکیم رحمه الله نه چا تپوس وکړ الست عبد بني فلان، آیا ته د فلان کې غلام نه وې؟ لقمان حکیم صاحب ورته وویل او بالکل ومه. هغه ته نه بیا تپوس وکړو زه چې ستا دا موجوده مرتبه ګورم، ته دې ته په څه باندې ورسېدې؟ دومره لوی مقام، دومره مرتبه تا د الله پاک درکړه، دومره لوی عزت الله پاک درکړو، دا په څه باندې د تا ته میلو شو؟ ده ورته وویلې تقوى الله عز وجل، زه دې مرتبې ته د الله نه په یریدو سره، وصدق الحدیث او رښتیا خبرو کولو سره، رښتیا وینا سره، رښتیا ویلو سره، و اداء الامانه او امانت ادا کولو سره. چا به چې ما ته امانت راکړو، یو څیز به را سره امانت کېښود، ما به هغې کې کله هم خیانت نه کو، هغه امانت به مې روغ او سلامت هغه خپل مالک ته حواله کو. و ترک ما لا یعنیني او بې فایدې کارونو پرېښودو سره، په دې وجه باندې چې کوم د زه دې مقام ته الله رب العزت ته ورسولم.